صوبه تاسو ته نمبر 1 د 14 اگست د 14 اگست د یوم ازادۍ اولنې خطسته ټول پاکستانیانو ته پښتنو ته پنجابیانو سندیانو بلوچستانو ته اقلیتو ته ټول ته د زو مبارکباد پیش کوم او د الله پاک شکر چې موږ آزاد پیدا کړیو او ازادي چې دا ډېر हजारों साल नरगस अपनी बिनूरी भी रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा दा आज़ादी चिदा दा दिसी आसान बंदी ना हासिली और कतासो लग हिस्ट्री तशात लाड़ रही नो यो बल सिचुएशन बतास तमख तराशी छिपा गए के मुसलमानानो जनानो د خپل عزت د بچولو لپاره سیند ته دانګلي دي دریاب ته دانګلي دي کویو ته دانګلي دي خودکشیانې کړې دي د قائد اعظم رحمت الله علیه یو سټیټمنټ ما کتو چې هغه چرته وایي چې جړل نو ډېر سټرانګ سټیټمنټ و دغه کم دغه چې د اپروچ او اړه کامو خو په یو موقع هغه چې ما بخپل وجړل چې مونږه د یو مسلمان کور د یو باران د وجنه د یو بلای لاند ولاړو او دا غینا په ناوه کې وینې راوي دي د باران سره نو مطلب د دې خبره دا ده چې ازادي دومره په اسانه نه حاصلېږي خو د دې هغه خلکو ته پته وي څوک چې د دې پروسس نه تیر شوی په چا چې د سختي راغلي د چا چې بچي په نيزو باندې اوچت شوی د چا چې د خويندو د میندو د لونو بیزتیانی شوی څوک چې په بې دردۍ باندې شهید شوی د دې ازادۍ قیمت هغه خلکو ته معلومه تاسو وګورئ په دې باندې ډېر شی بوکس لیکل شوی دي دا قدرت الله شهاب یو کتاب تاسو په دې لایبرری کې دی یا خدا هغه تاسو وګورئ تاسو له پته ولګي چې دا څومره ګران کار هغه دې ماډرن نو زمو پشان تاسو یا د نوې نسل یا میری جسم میری مرضی دا صاحباتو پشان او نه دلته لاسونو د لاسوندي او نه ویختو کې ریبنزو هغه دې سينو او ډېر سخت تیر کړی وي ډېر د مصیبتونو نه تیر شي او دا یو ویژن او یو انتظار کو چې یو وخت به دې راځي چې مونږ به ازادي یو مونږ به آزاد یو مونږ خپل جماعتونو ته تللی شو مونږ به کلمه ویل شو مونږ خپل عبادت کولای شو مونږ خپل مذهبي اقدار چې دي دا هغه به کولای شو نو یو خو ماشومانو د ټیچر کار دا دی د یو ایجوکیشنل انسټیټیوټ کار دا دی د یو ډایرکټر پرنسپل ویژن بدای چې هغه به پاکستانیت پروموټ کوي باقی خلک سیاسي خلک دغه خپل پولیټیکل خپل انټرست کې دی شي ټیک د کوي دي سیاستدان دي زمونږ د سیاست سرکار نشته بینګ ا ټیچر زما کار خدا دے چې सबसे पहले पाकिस्तान अगर چې دین اړې لګون کی بیا فردر پرویژن باندې کار ونکو چې هغه सबसे पहले पाकिस्तान دا سلوګن چې دی هغه یونیورسيټیز ته وړاوي هغه سکولز ته وړاوي هغه په دې ټیچر ټرین کړاوي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو کې د پاکستان سره د محبت یو جذبه چې دا هغه انکلکټ کړي خو مونږ به هغه کم کارونه چوشه پریدو خو सबसे पहले पाकिस्तान دا سلوګن چې دی دا په خپل اکسل دا بهترین سلوګن دی زه تاسو ته د قومیت په حواله خبر ورکړم په اسلام کې د قومیت تصور چې دی هغه په جبه باندې نه دی دو خبرې دي یا موږ چې موږ اسلام فالو کوو
یا به وایو چې نه زه پښتون یم یا بلوچی یم یا زه پنجابی یم یا سندھی یم دواړه به یک وخت نه کېږي. نو که موږ وایو چې اسلام نو د اسلام کم بیس چې دی هغه مذهب دی عقیده ده او صرف یو سټیټمنټ دی لا اله الا الله محمد رسول الله. دا سټیټمنټ چې څوک په دې بلیف کوي دی یو قوم دی. دا که په هر ځای کې دی چینو عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. پدے کے بیا دے اقبال شعر دے ایک ہوں مسلم سب حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی سائل سے لے کر تابہا کے کاشغر. مطلب پدے ټوله خطه کې مسلمانان بیوي خو کله چې د پاکستان او د هندوستان دلته د انګريزانو د تلون وروسته یو مسله رااله نو اقبال رحمت الله علیه د دې ګلوبل کم تصور چې دای پرېخو دو او اقبال نیرو اسلامیک نیشنلزم ترالو او داغه مطلب داو چې اول مونږ لا یو ځمکه پکار ده یو خطه زمین پکار ده چې التی مونږه د اسلام د کم چیزونگا کلچر دے کم چیزونگا ویلیوز دی اقدار دی هغه دا کو امپلیمنٹ کو. دویم دا چې د دې خطه مسلمانانو ته مونږه یو سپیس ورکو پس مګه باندې زګه عقیده په هوا کې نه جوړیږي دا غي لپاره سپیس پکار دی. نو اقبال خپل په ایډیالوژي کې خپل ملګرو ته وی چې مونږ په فل حال د ګلوبل اسلامیک نیشنلزم په ځای د بری صغیر په دې محدود خطه کې د اسلامیک نیشنلزم باندې کار وکړو چې مونږه یو حصہ د ځمکې حاصل کړو او کله چې دا حصہ مونږه قائم کړه نو بیا مونږه ګلوبل اسلامیک نیشنلزم طرف ته لاړ شو. نو بار کې ماشومان چې دی دا 14 اگست دی دا د خوشحالۍ ورځ ده عید دی اختر دی ڈانس پہ کوئی وقت پکے کسندر وائے پکے د ملک په محبت کی چسا کوئی وقت آج آپ آزاد ہو. خو د دې خبرې با خیال ساتي اسلام سټڈی کول پاکستان سټڈی کول خپل هیستوري سټڈی کول دا چې دی دا لازم دي. نو ډیره مهرباني د میلمنو د پرنسپل صاحب چې دومره ښه پروګرام یې ارنج کړو په دې کې زموږ ایکس 21 دي دا هو او تاسو ټول ګورالو ماشومان چې دومره ښه پروګرام تاسو پیش کو. ثانک یو جزاک الله. الله مو کامیاب ساده. الله مو د پاکستان هیروز کا د پاکستان د مقدسي خاورې د حفاظت لپاره مونږه کله نظریاتي باونډریز حفاظت کوو نو تاسو نه زړه کمټمنټ اخلم چې د دې خاورې د جیوګرافیکل باونډریز حفاظت چې هغه تاسو کوئ. پاکستان زنده باد.